بسم الله الرحمن الرحیم لا ریب فیه. دې کې دوه مباحث ذکر کړي. اول یو اعتراض او د هغې دوه جوابات. دا به ذکر شي معناه انه لوضوحه و سطوع برهانه نه تر والریب فی الاصل مصدر رابنی. دویم بحث د لفظ د ریب تحقیق. ریب څه ته وایي؟ د ریب او د شک په منځ کې فرق څه دی؟ دا لا ریب فی چې جمله شي مستقله، کذالک الکتاب مبتدا شي موصوف او صفت، نو دا به د هغې خبر شي. که هغه مستقل جمله شي مبتدا او خبر، دا مستقل جمله شي نو دا ډېره ښایسته کارم دی. تناسق به د جملې اربعو په منځ کې راشي او حرف عاطف یې پکې پریښی دی. ذالک الکتاب ولا ریب فی، حرف عاطف یې ذکر نه کړ. دا ځکه چې گویا کې ذالک الکتاب دلیل دی او لا ریب فی د هغې دعوه ده، او دا دعوه بنا ده په طریقې د قیاس اقترانی حملی د شکل اول نه. ذالک الکتاب ولې دعوه ده؟ ځکه په حکم مشتمله ده او دعوه به په حکم مشتمله ای کنه. ذالک الکتاب، دا کتاب کامل کتاب دی. اوس دا دعوه د کمال دی وکړه په کتاب کې. دعوه خو بې دلیله ښه نه ای کنه، دعوې دپاره دلیل ضروري. نو دلیل ورته دا دی ځکه لا ریب فی، دی کتاب کې ریب نشته، او هر کتاب کې چې ریب نه وي نو هغه کتاب کامل، نو دا کتاب هم کتاب کامل دی. ذالک الکتاب کتاب کامل، دا کتاب کامل کتاب دی. لانه لا ریب فی، دا به صغرا شي. وکل کتاب لا ریب فی فهو کتاب کامل، فهذا الکتاب کتاب کامل. د حرف عاطف د پرېښودو وجه دا ده، دا دلیل دی د دعوې. بیا داسې هم کیدی شي چې لا ریب فی دعوه شي او ذالک الکتاب ورباندې دلیل شي. دی کتاب کې شک نشته. ولې پکې شک نشته؟ ځکه دا کامل کتاب دی، او هر کتاب چې کامل وي نو هغې کې شک نه وي، نو دی کې هم شک نشته. تاسو په دې پوه شئ؟ بیا به هدی للمتقین د لا ریب فیه دپاره دلیل شي. لا ریب فی دعوه کا دی کتاب کې شک نشته، ځکه دا هدایت دی د متقیانو دپاره. هر کتاب چې هدایت دی د متقیانو دپاره هغې کې شک نه وي، نو دی کې هم شک نشته. داسې هم کیدی شي ذالک الکتاب د دعوه شي، لا ریب فی د یو دلیل شي، هدی للمتقین د دویم دلیل شي. کامل ځکه دی چې هدایت دی د متقیانو دپاره. هر کتاب چې هدایت دی د متقیانو دپاره هغه کامل، نو دا کتاب هم کامل دی. پې پوه شئ؟ نو الف لام میم به یوه جمله شي، ذالک الکتاب به بله جمله شي، لا ریب فی به بله جمله شي، هدی للمتقین به دا بله مستقله جمله شي. څلور جملې به شي، او هره دویمه به د اولې دپاره دلیل شي. اوس یو اعتراض دی. اعتراض دا دی دلته نفی د ریب شوه تاکید سره، ځکه نکره په سیاق د نفی کې راغله، تفید العموم، بلکل پکې ریب نشته. اعتراض دا دی چې دې کې خو ریب شته که نه، خلکو پکې ریب کړی دی که نه، کافرانو پکې ریب وکه نو. وان کنتم فی ریبین، که تاسو په ریب کې یای. ان خو نه خو معلومیږي چې ریب پکې شته که نه، ځکه نو دا څنګه دلته نفی د ریب وکړه مطلقا؟ دوه جواب دی کوي. یو جواب انه لوضوحه و سطوع برهانه. دا اول جواب خلاصه دا چې قرآن کریم واضح دی، دلیل ډېر اوچت دی. عاقل سړی چې ښه صحیح سوچ وکړي چې
دا وحی دا او حد د اعجاز ته رسېدلې ده نو هغه پکې شک نه کوي. نو دا منکرین چې شک کوي د دوی شک بنا ده په تعصب باندې. د متعصب سړي رایه خو معتبره نه وي که نه، هغه کل عدم وګرځوله نو ځکه لا ریب فیه ویلې. پې پوه شئ، متعصب خبره خو څوک نه مني، منصف خبرې ته به غوږ دي. چا سره ورانه یو دغه باره کې فیصله کوي نو دغه خبره تاسو منئ؟ چې روغ یو صحیح خبره وکړي نو ټیک ده. نو قرآن سره خو د دوی ورانه وه، د پیغمبر سره خو د دوی ورانه وه، نو د پیغمبر کتاب کې د دوی شک پکې نه کو. دا یو جواب شو. معنا دا د چنو دا قرآن لوضوحه د وجه د وضاحت د دینا و ستوی برانی د واضح دلیل د دینا په داسې شان سره دا ارتاب العاقلو چې عاقل سوچ نه کوي بعد النظر صحیح پس د صحیح نظر نه پی کونه په دې خبره کې سوچ نه کوي چې دا وحی دا بالغا حد الاعجاز رسېدلې د حد اعجاز ته. لا داسې معنا نه دا چن حد لا یرتاب پی ایسو کم پکې ریب نه کوي، ریب خو پکې کوي. الا ترى الى قولی تعالی تنګورې دی قول الله تعالی تا وان کنتم فی ریب کچره تاسو په شک کې مما دا کتاب نا نزلنا علی عبدنا چې مونږه نازل کړی په بنده زمونږ نو فاتو بصورت من مثلی تاسو راتګ وکئ په یو صورت باندې د مثل د دنا. پې پوه شئ نو دلته څنګه ریب ان کنتم فی ریب که تاسو په ریب کې د دې نه وجود د ریب څنګه معلومیږي؟ وجود د ریب ځکه معلومیږي چې الله تعالی نه پې د ریب د دوی نه نه ده کړې چې ریب پکې نشته، ستاسو ریب نشته، بلکې طریقه ورته ښودلې ده چې دا خپل ریب په دې طریقې ختم کړي چې فاتو بصورت من مثله ودو شهداکم من دون الله ان کنتم صادقین. نو طریقه ورته وښودله، معنا دا ده چې مرض خو درکې شته د ریب که نه، طریقه د علاج ورته وښوده. د کافرو ریب خو راغی که نه، داسې نه ده چې بلکل پکې د چا ریب نشته. فإنه ما بعد الریب عنهم الله تعالی نپې د ریب او نکړه بعید ریب نه که د دوی نه، بل عرفهم بلکې دوی ته ورو پېژندله الطریق المزیحه هغه لاره چې لرې کوونکې ده له دې ریب لره وهو هغه دا ده ان یجتهدو دوی د کوشش وکړي په معارضة نجم من نجومي په مقابله د یوې حصې کې د حصو د قرآن نه ویبذلوا فی غایت جهدهم مصرف دی کې په دوی کې انتهایی جهدهم کوشش د دوی حتی اذا جزو انا تر دې چې دوی د هغې نه عاجز شي تحقق لهم دوی ته به ښکاره شي ان لیس فی مجال للشبهه چې نشته دی قرآن کریم کې مجال للشبهه د شبهې ځای پکې نشته ولا مدخل للریبه او نه ځای د دخول د شک شته. پې پوه شئ که پې نه شئ پوه پې پوه شئ. وقیل سره بل جواب کوي خو ذوب ته اشاره کوي. وقیل چاویلی دی مانا خو مانا دا دا لا ریب فیه للمتقین ریب نشتا په دې قرآن کریم کې د متقیانو دپاره. دیزی پر پوه شئ نو بیا به داسې شي لا ریب فیه للمتقین، دا ریب فیه للمتقین دا فیه به صفت شي د ریب دپاره او للمتقین به خبر شي او هدن به حال شي. پې پوه شئ بیا به داسې شي لا ریب فیه للمتقین. نو په دې کې به داسې چل وشي چې فیه به صفت شي د اسم د الله چې ریب دی او للمتقین به خبر شي. ذوب پکې دا دی چې د اسم د الله نه وروسته چې ظرف راشي هغه ظرف خبر د الله وي، صفت د اسم د الله نه وي. نو تا صفت خبر د الله للمتقین وګرځاو او فیه راولګېدلې دا د صفت د ریبه که نو دا د عام استعمال د ظرف چې پس د الله نه واقع شي د هغې نه خلاف ورزي ده.
نو ځکه په صيغې د تمریض سره ذکر کې چې قیله وجه ذوب باندې پوه شئ. نو خو چې دا للمتقین خبر د ریبه شو فيه اسم شنو بیا هدن ترکیب کې څه واقع شو نو هدن حال دی د ضمیر مجرور نه فيه کې چې دا ضمیر مجرور دی د هغې نه حال شو والعامل په دې کې ضرب دی چې واقع صفت د منفي دی منفي خو ریب دی که نه فيه د هغې صفت دی دا فی جار مجرور متعلق دی تر ثبته پورې دا ثبته عامل دی په هدن کې ضرب پکې نه دی عامل بلکې متعلق د ضرب په عبارت باندې پوه نشئ ګورئ والعامل فيه عامل په دې هدن کې الظرف متعلق د ضرب دی چې ثبته الواقع چې کوم واقع شوی دی صفت د منفي چې کائنن دی لا ریب کائنن فيه للمتقین. اوس به پوه شئ وجه د ذوب هم درته ما وویلې چې وجه د ذوب یې څه ده. چا جواب کړی چې لا ریب فی معنا دا ده چې لا ترتابو شک پکې مه کوئ. نفې په معنا د چا سره ده نهې سره. چا به دا خو سار بانک کې نوې ټپه ده چې نهې په معنا د نفې سره شي لا ریب په معنا د لا ترتابو شي. تاسو وایئ نوې ټپه نه ده تا نه ده اورېدلې. قرآن کریم کې فرمایي فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. هلته نفې په معنا د نهې سره ده لا ترفسو ولا تفسقو ولا تجادلو فی الحج. دلته هم دغه شان چل دی. ډېر جوابونه خلکو کړي دي. والریب فی الاصل مصدر را بني د ریب تحقیق کوي بیم بحث. ریب اصل کې مصدر دی د دې نه چې را بني شیء اذا حصل فیک ریبه چې تا کې شک موجود شي زړه تنګوالی در کې موجود شي. وهي قلق النفس و استرابها دا تردد کې کېدل د نفس دی و استرابها او ګډوډېدل د نفس دی. چا کې د شک راشي بیا به ورتاسې بیچي نه یې که نه بې ارامه به یې که نه یې. سمیه به شک شک په دې ریب باندې ونومول شو ولې لانها یقلق النفس ځکه دا تنګی نفس و یزیل التمانین ارام د سړي نه لرې کوي که شک چې در پیدا شي چا کې نو بس ارام دی ختم شي بیا به شکونه کې که پخوا به ویلې من شک فقد جک شک ښه شی نه دی که نه. وفي الحديث حدیث شریف کې راغلی دع ما یریبک الی ما لا یریبک. هغه څه چې ستا پکې شک وي هغه پرېږده هغه څه ته چې شک دی پکې نه وي. کوم شي کې د حل او د حرمت شک دی او کوم کې نه دی هغه چې څه کې شک وي هغه پرېږده هغه یقیني کار وکړه. فإن الشک ریبة ځکه شک ریبة بی اطمیناني ده وصدق طمانینة او صدق طمانینة آرام دی. شک کې سړی بې ارامه وي کار مې وکړه چې روا به وي که ناروا وروسته بیا سړی خفه وي که او یقین کې خو ډېر دغه وي. یا په دروغو کې ډېره بې ارامي وي که نه سړی شک کې واچوي او په صدق کې ګوره ډېر ارام وي وروسته هم سړی بیا خوشحاله وي. ومنه ریب الزمان لنوایب حوادثو د زمانې ته ریب وایي ځکه دا هم زړه تنګی که نه قلق په نفس کې راولي تنګسه پکې راولي. د ریب او د شک په منځ کې څه فرق دی؟ ریب شک ته وایي مع تهمتن په مرتبه د بې شرطي شی کې او شک مرتبه د لا بې شرطي شی ده که تهمت وي او که نه وي هسې شک هم راځي. نو شک عام مطلق شه او ریب اخص مطلق شه نو دواړه په منځ کې عموم خصوص مطلق شه. کل ریب شک ولا عکسه ځکه بعضو شک کې ریب چې تهمت ورسره وي او بعضې شک لیسه بریب چې تهمت ورسره نه وي. پې پوه شئ که نه شئ پوه تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې بیا خو دلته لا ریب فی کې نفې د خاص وشوه قرآن کریم کې ریب نشته او نفې د خاص سره خو نفې د عام نه راځي ځکه انتفاع د خاص خو مستلزمه انتفاع د عام لره نه ځکه عام خو نور افراد یا عام به په نور افرادو کې موجود په نفې د انسان سره نفې د حیوان نه راځي او په نفې د حیوان سره خو نفې د انسان راځي که نه. نو دلته خو نفې د خاص شوی چې لا ریب فی نو نفې د شک مونږ څنګه کوو؟ تاسو به جواب وکئ چې خبر هم دقسې ده لکه تا چې وکړه خو دلته نفې د خاص مطابق د حال سره شوې ده
چې قرآن کریم کې به خلکو شک کو نو تهمت یې په نبي کو چې دا کاذب دی نو شک ما تهمتینو نو دلته لا ریب فیه الله تعالی نفی وکړه چې شک ما تهمتین خدا خلق کوي خود شک گنجائش پکې نشته قرآن کریم کې د شک گنجائش نشته یو جواب دار دویم دار ذکر د خاص ته مراد تر عام دی لا ریب فیه لا شک فیه تفاسیر کې راغلي دي لا ریب فیه په معنا د چا سره لا شک فیه شک پکې نشته په پوښتنه کې نشته بس که مکو یم بس بک مکو